بسم الله الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول الله وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. عزتمندو، د ډېر وخت نه د ډېر زیات ټایم نه دوستان چې دي ما نه بار بار دا مطالبه کوي چې بعضې ډېر انتهایي اهم او ضروري خبرې دي او د هغې وضاحت وکړه. ما هغې ته هر ځل دا ویلي دي چې یاره موږ خپل یو مشن دی او په هغې کې الحمدلله مخکې روان یو د حضور د عزت او د ناموس د حفاظت دپاره، تحفظ ناموس رسالت دپاره، د ختم نبوت د حفاظت دپاره. او خبرې خو کېږي هر چا پسې کېږي په دنیا کې. نو که دې طرف ته ګورو موږ نه به دا خپل مشن چې دی دا به رانه ورو پاتې کېږي او بیا به صرف د یو بل ته جوابونه کوو، خپل اصل مقصد به رانه پاتې وي. خو اوس ما باندې بعضې دوستانو ډېر په تاکید سره ووي چې ته خامخا د څو خبرو جواب چې دی دا ضروري دی، ځکه چې هغې وایي چې بار بار داسې محافل میلاد منعقد کېږي او هغه محافل میلاد چې دی هغه صرف د دې دپاره منعقد کېږي چې په هغې کې ما یادوي چې د شفیق خلاف او داسې د تحریک خلاف چې کوم دی په هغې کې پروپیګنډې کېږي، غلطې خبرې کېږي او بهتانونه په هغې کې لګي او د عوامو ذهنونو متنفر کولو دپاره چې یاره دا خلک چې دي دا د استانو مخالف دي، دا خلک چې دي دا د مشایخو مخالف دي او دوی چې دی په خیبر پښتونخوا کې انتشار جوړول غواړي. نو هغې وایي چې د دې خبرو جواب چې دی هغه انتهایي ضروري دی. نو زه د ټولو ناول دا خبره وکړم چې الله په دې خبره باندې ګواه دی چې تحریک لبیک یا رسول الله چې کوم نصب العین دی چې هغه استاد صاحب مبارک هر وخت بیانوي او هغه دا دی چې نہ کسی کو اٹھانا ہے نہ کسی کو گرانا ہے، بس حضور کی دین کو تخت پر لانا ہے. زمونږ الحمدلله همدغه مشن دی چې څوک د حضور د در غلامان دي، استاني دي، مشایخ دي، علما دي، شیوخ دي چې د حضور علیه صلات والسلام د در غلامان دي، موږ د هغې د در غلامان یو. بس دا بالکل کلیر کټ خبره ده. باقي بعضې وخت کې داسې وشي چې والله اعلم چې پس پرده د هغې څه بنیاد وي، څه مقاصد وي، څه اسباب وي، خو غلط طریقې سره یو رنګ ورکړی شي چې یاره دي چې دی د مشایخو تر اوسه پورې به څوک دا ثابته نه کړي چې موږ چاته دا ویلي چې فلانۍ استانې ته مه ځه، یا موږ چاته دا ویلي چې د فلانۍ استانې نه ته بیعت مات کا او موږ له راشه او ته چې کوم دی فلانۍ استانې ته ځې نو هلته ته خپل تعلق ختم کا. الحمدلله تر اوسه پورې موږ دا خبره چاته نه ده کړې. نو په کوم بنیاد باندې بیا دا ویلي کېږي چې ډېره زیاته خبره لاړه شي منځ کې خو څه شته دی نه، نو بیا نه سوشل میډیا باندې فیسبوک باندې دا چل شي. نو فیسبوک خو آی ډي ګانې دی هر څوک یې جوړولی شي او شپه ورځې موږ پسې هم کنځلې کېږي، شپه ورځې موږ ته هم چې کوم دی هغه کنځلې کېږي چې هغه انسان بیانول هم نه شي. نو آیا د دې به زه چې کوم دی څه دغه کوم، بلکې داسې خبرې کېږي چې یو خو هغه څیز وي چې سړی چېرته فیک ایډیاني او دا خو هغه خلک چې یعنې هغوی مونږ پیژنو او زمونږ ورسره چې کوم دی مونږ یې پیژنو هغوی مونږ پیژني. داسې خلکو هم چې کوم دی مونږ ته داسې خبرې کړي دي او لګیا دي کوي او ځینو فیک ایډیانې جوړې کړي، خو د هغې باوجود الحمدلله موږ په دغه څیز باندې سره توجه نه ده کړې. خو بیا چې کله خبره ډېره راشي منځ کې څه خبره نه وي نو بیا د خلکو د دوکه کولو دپاره کله چې کوم دی د حضرت شیخ المشایخ حضرت سیدنا سلطان الاولیاء شیرګل صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه ونور الله مرقده الشریف د هغې تذکره کېږي. دا وګوره شفیق چې دی د هغې جنازې له ملا نړه. نو زه خو ټولو ناول حیران دا یم که بنیاد ما سره دا و د اختلاف. نو شیخ صاحب مبارک الله کریم دی غریق الرحمت کړي، د هغې په توفیل د الله موږ ته مغفرت نصیب کړي. که دا بنیاد نو د دې نه مخکې څه چلو مبارک خو چې کوم دی تېر کال په دې ورځو کې د هغې وصال شوی دی، د هغې نه مخکې بیا ما سره د بنیاد د اختلاف بنیاد څه و. معلومیږي دا چې دا خو مخکې خبره نه وه، اوس په منځ کې یو خبره راغله او خو ټول عالم ته پته ده چې په تېر په دې ورځو کې د ربیع الاول په دې مبارک ورځو کې په موږ حالت څه و. بیا ما باندې یو دومره لویه ډیوټي وه د قایم مقام امیر او ما د هغې دپاره چې کوم دی زما ډیوټي دا وه چې ما به هغه خپل ځان په هغه وخت کې محفوظ ساته او ټول چې کوم دی جنسۍ لګېدلې وې، ټول یو قسم یو غوبل و، خو ټول دنیا ته پته ده. نو چې په داسې حال کې چې زه خپل کور ته هم نشم راتلی، په داسې حال کې چې زما چې یو انسان مور بیماره وي د بلډ پریشر او د شوګر او هغې چې کوم دی د زړه مریض هم وي او هغې هغه علاج چې وي هغه د خپل بچي دیدن یو انسان هغې له هم نشي راتلی. نو په داسې صورت کې ما نه څنګه یو انسان دا ګیله کوي او بیا زه په دغه شپه هم ډېره لرې، نو څنګه داسې ګیله او شکوه کوي. که بنیاد دا وي به بیا زه منم، بیا به په دې باندې انسان خبرې وکړي چې زه ولې نوم راغلی. او که بنیاد دا نه و د دې نه وړاندې هم دا یو څیز را روان و. زه خو یعنې د NF4 الیکشن چې و ضمني په حقه ټایم کې چې ما لاړم او استانې د مانکي شریف ته لاړم، پیر صاحب هلته ناست و، بچی ناست و، صاحبزاده جنید صاحب همدارنګې موږ 4 کسانو د هغې خبرې هغې ګواهان دي چې زما کاغذونه جمع کېدل هم چې و ناڅاپه و
چې موږ نه په عین موقع باندې سړی رستو شو هغه وی چې به زه نشم داخلولی کاغذونه نو په عین موقع باندې بیا د مجبورۍ نه ما کاغذونه جمع کړه او بیا زه لاړم باقاعده پیر صاحب نه په دې کې مشاورت وغوښته چې دا خو یعنی ناڅاپه جمع شو دا راغستې شي تاسو ما ته حکمن ووایه چې زه اوس څه چل وکړم نو هغې وی چې اوس دې جمع کړي دي هېڅ خبر هم نشته بس ته خپل لغه وکړه او د تحریک بدلته کې چې کوم دی یو تعارف وشي باقاعده روټۍ خوړلې شوه ښه په دوستانه ماحول کې دعا وشوه او هغې نه پس چې کله الیکشن کمپین شروع شو دا ټوله علاقه د الله په فضل سره لبیک سره ودرېده نو د هغې نه پس نه یم خبر چې درمیان کې څه داسې چلو شو چې بیا علی الاعلان کلم کله زما چې کوم دی مخالفت شروع شو حتی چې د هغې استانې صاحبزاده چې و هغه باقاعده په جلسه کې دا ووې چې دا شفیق ګستاخ دی او دی د حضور په نوم باندې وټ غواړي دی په دې نوم باندې سیاست کوي بهرحال هغې خبرو ته زه نه ځمه مونږ الحمدلله څوک دا ثابتولی نشي چې مونږ څه داسې کمپین چلولی یا مو داسې خبره کړي که مونږ خبره وکړو مثلا مونږ سیاسي پارټۍ پسې خبره وکړو نو د سیاسي پارټۍ چې کم دی چونکې زموږ ایماني مجبوري وي د علماو مجبوري ده هغه یو حق پرستی ده حق ګویي ده او دا زموږ ایماني غیرت نه مني چې یعنی یو څوک به یو کار کوي غلط به کوي حکومتونه به کوي یا به چې کم دی نو موږ به وایو چې نه نه بس خیر دا ټیک دی ولې دی کې په دې پارټۍ کې فلان صاحبان شامل دي یا په دې پارټۍ کې چې کم دی نو مشایخ شامل دي په دې وجه باندې خو مونږ د هغې پارټۍ مخالفت نو که عمران پارټۍ یا نواز شریف پارټۍ به داسې کارونه کول په هغه ټایم کې یا رستو او ما د هغې مخالفت کړی دی کوم به انشاءالله تعالی چې تر څو پورې د وجود کې ساوي او مونږ ته غلط کار ښکاري انشاءالله تعالی په هر فورم باندې به مخالفت کوو چرته داسې کیدی شي چې هسې عملونه د رها شي او موږ دې وایي چې نه نه خیر دی بس دا خو دغه ده چرته داسې کیدی شي چې وجي ولسن دی 19 کاله پس د یو قادیان یو ګستاخ رسول رها شي موږ به وایو نه دا کار ښه شو خیر دی دا خو بیا ماشکې رسول دی او چرته داسې کیدی شي چې یو سړی د ممتاز حسین قادري له پانسي ورکړي شهادت باندې د هغه ورسوي او سړی دی بیا په ختم نبوت کې ترمیم وکړي زه به د یو استانې د وجې نه وایم چې نه نه چونکې هغې ورسره شامل دي نو لحاظه زه مخالفت نشم کولی سوال نه پیدا کیږي او د هغې خبرو نه بیا دا تاثر خلکو له ورکول چې دا د استانو مخالف دي نو حاشا وکله چې د حضور د دین غلامان دي انشاءالله تر قیامته به مونږ د هغې د در غلامان یو خو داسې نشو کولی چې په دې وجه باندې بیا چې کوم دی زمونږ نه دغه کیږي چې نه نه ګینې ته به دام نه وی داسې سوال نه پیدا کیږي اوس خبره دې حد لره ورسېده چې باقاعده محافل کیږي په محافلو کې علی الاعلان یعنی زمونږ په نومونو باندې او زمونږ چې کوم دی د تحریک په نوم باندې د استاد صاحب په نوم باندې باقاعده نو ما له خو یو ډېر زیات افسوس راځي او انتهایی چې کوم دی په دې باندې زه تعجب یعنی حیرانم شمه چې د چا د مخالفت بنیاد دا نه دی که هلته کې یو مفتی صاحب زمونږ ډېر محترم دی او د هغې زمونږ شک نشته چې هغه لګیا دی خپل د هغه چې کوم په زړه کې سوي د هغې دغه به کوي خو زه حیران دا یم چې د چا بنیاد دغه نه دی چې د چا بنیاد څوک تخاطب پیژني نه څوک دا مسله پیژني نه د چا د تحریک لبیک سره د مخالفت بنیاد دا نه دی او نه څوک په دې ناره باندې په دې طرز باندې چې تاسو په اعتراض کوئ چې دې سره لاسونه چې دي هغه والي کیږي د چا په ذهن کې هم دا نه د چا په تصور کې هم دا نه تاسو هلته کې هغې مخې ته او هلته کې پروګرام کې یعنې د هغې د مخالفت بنیاد دا جوړوی چې زمونږ ورسره مخالفت په دې دی نو په دې باندې خو ماله ډېره زیاته حیرانتیا راځي مفتي صاحب خو الحمدلله په خپله باندې یو ډېر داسې انسان دی داسې شخصیت دی چې پوه دی په دې هر څه باندې نو ماله په دې وجه باندې بیا خفګان راشي ماله په دې وجه باندې زه حیران شمه چې تاسو کوای هغه زما ذهن مني چې ته کتابونه به در سره یي او پیش به کړي چې دا داسې پکار دي دا داسې پکار دي نو هغه خو به ذهن ومني چې زه ستا به د دې خبرې کیدی شي جوابونه به وي 200 جوابه به وي خو چونکې که مونږ دغه میدان ته راوځو به بیا دا سلسله چې دا مکمل جاري کیږي بیا به تاسو ویډیوګانې کوئ مونږ به هم کوو بیا به تاسو سره خپل منځ کې کینو یو لویه شوشه به خوره شي چې یاره دا او په داسې خبرو باندې چې هغې اړو زه وایم څه قسمه ضرورت نشته خو چې د چا د بنیاد موږ سره د اختلاف دا نه دی هغې چې کوم دی اوس دا خبرې کول چې دا وګوره دا په سولنډو را روان شو دا تخاطب چې چا تخاطب پته نه لګي چې تخاطب وایي څه ته هغه خلک څنګه چې کوم دی بیا دا مسایل منځ له راولي زه خو حیران په دې باندې که ما سره صرف بنیاد وجه دا وي نو د دې نه مخکې څه چلو د دې نه مخکې چې کوم دی څه حساب کتاب و چې دا مسله لا را مخې ته شوې نه وه لہذا الحمدلله زما دا ایمان او دا یقین دی چې موږ د حضور د دین دپاره میدان کې یو او انشاءالله تعالی نه مو د چا سره څه قسمه په دې مسایلو کې په دې خبرو کې نه مو الحمدلله د چا خپې راښکلي دي نه بس خپل مشن ویانو
چې موږ خپل میشن بیانو هلته کې تاثر دا پېښ کېږي چې نه موږ خو هم داسې چل کړی چا انکار کړی دی مسلم خبرې دي خبرې مشرانو ته بوتلل پکار هم نه دي مشران په خپل ځای ډېر لوی لوی شخصیات وو او بعضې مشران خو داسې وو چې مسلم و هغه هر چا منلی دي چې اوس ما باندې دا دغه لګی چې د شیخ ګل صاحب مبارک جنازه یې نه ده کړې شیخ ګل صاحب مبارک هغه شخصیت دی چې خو بدعقیده هم منلی دی او زه وایم چې دا خو د سعادت خبرې دي چې چا د هغې سره نسبت دی یا چا چې کوم دی د هغې په جنازه کې شرکت کړی دی او ډېر شقي او بدبخته وي چې د داسې شخصیت په باره کې هغه غلطې خبرې کوي یا غلط نظر لري الله کریم دې موږ د اولیاو د ګستاخۍ نه وساتي خو زه حیران دی چې بنیاد دغه پیش کول دا انتهایي ظلم دی او بیا دا پیش کول چې یاره مدرسې هغه نوم داسې چلو مخکې چې کوم دی جنیدیون هغه ګیله خو ماله پکار ده هغه شکوه خو ماله پکار ده چې چا چې کوم دی مثلا خپل ځان یو جولی ته ورسپاره چې او دا زما مدرسه ده او ما دا نوم دې دپاره کېښوده چې دا به هم د دغې مدرسې یو شاخ وي بیا تا سره په خپلو مدرسو کې هم هغه شمار کې هم تا نه راولېږي نه ډېرې مدرسې خو شمار کې صرف راغلي دي شمار کې دې هم نه راولي او الټه چې کوم دی چې ته په هغه مدرسه کې په تا باندې داخله هم بنده شي په هغه مدرسه کې چې ته لاړ شي تا سره څوک میلو شي ستاسو کلاسونه ښکول کړي هغې ته سزا هم میلو شي نو دا ګیله خو ماله پکار ده دا شکوه خو ماله پکار ده داسې هم کیدی شي چې یو انسان ور بند کړي تاله ولګوي او بیا تا نه ګیله کوي چې ته ولې دننه نه راځې نو ته ورته دا وایه نه چې دا تاله دې لګولې ده دا تاله کولو کا دا ور کولو کا نو زه به هله دننه درشم نو دا ګیله شکوه خو ماله پکار ده او بیا ما الحمدلله موږ باندې دا بهتان لګول نمک حرامي او دا د یو شخصیت سره چې هغه د یو عظیم استانې سره تعلقي بلکل دا نه ښایي د هغې وجه دا ده چې نمک حرامي زه هغې ته وایم چې کله انسان د یو مشن نه نمک حرامه شي ما ته چې کوم مشن ابو حذیفه زما استاد محترم علامه نورالدین شهید رحمت الله تعالی علیه ښودلی دی الحمدلله موږ په هغه مشن باندې یو ما ته چې کوم مشن استاذ العلماء استاذ الکل حضرت سیدنا ابو الفضل فضل سبحان صاحب مبارک دامت برکاتهم و فیوزاتهم علینا ښودلی دی الحمدلله موږ په هغه مشن باندې یو او دا د هغې ښکاره دلیل دی که زه د دغه مشن نه یو قدمه خوا دې خوا شم ما ته پته را د دغې حق پرسته شخصیت به ډایرکټ دست شفقت زبانه اوچت شي نو ما که دا قادریه نسبت ولګو الحمدلله د حضور محبوب سبحانی حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی الله تعالی عنه مبارک د هغې مبارک نه واخله تر د زما د خپل مرشد پورې الحمدلله دا ټول مشایخ په دې کې دا ټول نسبتونه دي او بیا زما د ام المدارس چې د چا خصوصي دست شفقت الحمدلله په موږ باندې پروت دی او څوک په دې مشن کې د حضور د عزت او ناموس د حفاظت دپاره د الله او د هغه د رسول د رضا دپاره زموږ په سر باندې لاس د شفقت ایښی دی استاد صاحب مبارک علامه ابوالفضل فضل سبحان صاحب مبارک الحمدلله په دې مشن کې ولې دی موږ سره د هغې وجه هم دغه ده نو داسې خبرې کول زما ذهن ته نه راځي چې آخر یو انسان د اختلاف بنیاد جدا وي او هغه ته بله خبره نه میلاویږي او بیا داسې خبرې مخې له راوړي نو دا انتهایي د افسوس خبره ده او دا زه دې دپاره الفاظ نشم ویلی بیا به په دې کې راشم چې دا وګوره دې داسې کوي او دې داسې کوي خو په دې باندې مې چې کوم دی نو زه خفه شي چې داسې شخصیاتو له کم از کم دا نه ښایي مشرانو خبرې په خپل ځای دي مسلم دي خو موږ به کم از کم د یو مشن چې هغه دا خو کفارو هم تسلیم کړې ده دا خو بدعقیده او بدمذهب هم تسلیم کړې ده چې تحریک لبیک یا رسول الله چې دی دا صرف اور صرف د حضور د عزت او ناموس دپاره میدان کې دی دا د ختم نبوت د حفاظت دپاره میدان کې دی او په دې نوم باندې چې موږ سیاست هم کړی دا ما دپاره د شرم او عار خبره نه ده ته وایې چې لبیک یا رسول الله باندې سیاست کې سیاست په بل څه باندې دا د الله کرم دی چې موږ ځان ګنده او خلکو پورې هم نه دی اټیچ کړی نه مو د ختم نبوت د غدارانو پسې چې کوم دی یو نه د هغې دپاره جلسې کوو نه د هغې دپاره منډې وهو نه د هغې دپاره وټونه غواړو دا د الله کرم دی په ما باندې او زموږ په تحریک باندې الحمدلله چې موږ د حضور د ختم نبوت د غدارانو سره هم شکر دی لاس نه دی ورکړی چې چا ممتاز قادري شهید که هغې له هم الحمدلله لاس نه دی ورکړی چې یو انسان په دې شرموار نه محسوسوي زه به د اسلام په نوم باندې سیاست باندې ولې شرم محسوس کړم زه کومه د اسلام په نوم سیاست کوم د حضور په نوم باندې کوم ولې موږ ته ښودلې شوې دا دي چې هر څه هر عمل امقه دی چې هغه د اسلام مطابق وي د اسلام په نوم وي د حضور د دین په نوم باندې وي زه څه وکړم د کفر په نوم یې وکړم زه څه وکړم د ذلت او رسوایۍ چې دا کوم څیزونه دي جوړ کړي د دې په نوم باندې وکړم چې مسلمان د اسلام په نوم باندې میدان ته راونه ځي چې مسلمان د حضور په عزت او ناموس په نوم باندې میدان ته راونه ځي نو بل به په څه باندې راوځي دا هم خبره شوه جدا هودی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی دا خو دغه لیبرل سیکولر خبرې شوې څوک وایي مذهب کارډ استعمالوي نو چې په پاکستان کې مسلمان د مذهب کارډ نه استعمالوي څه به استعمالوي لہذا دا خو زمونږ دعوه ده چې مونږ پاکستان کې سیاست د اسلامي اصولو مطابق
د حضور علیه السلام د دین دپاره کوو، د ختم نبوت د حفاظت دپاره کوو. نو دې کې څه خبره داسې راغله چې زه به په دې باندې شرمتونه نه لبیک یا رسول الله چې د اوس به طور سیاسي ناره او ما مذهبي نارم ده، زما سیاسي نارم ده، زه په دې باندې فخر کوم چې الحمدلله زمونږ نورې نارې نشته، زمونږ هم دا نارې دي. لہذا خپلو دوستانو ته خصوصیت سره زما دا درخواست دی چې الحمدلله مونږ نه په دغې کیسو کې یو، نه پکې نور ځان ورکول غواړو. تاسو چې چرته هم یې صرف د حضور د دین دپاره، د ختم نبوت د حفاظت دپاره بس میدان کې ودرېږئ. زمونږ مقصد دغه دی، نه زمونږ جلسو کې الحمدلله چرته به څو څه پورې څوک ثابته کړي چې مونږ د استانو خلاف خبره کړي، نه زمونږ چې کوم دی چې کومې استانې، کوم مشایخ، کوم علما، کوم پیران، کوم عوام، کوم خواص هغه د حضور د دین دشمنان جوړیږي، هغه د دې جامې نه غلطه فایده اخلي، هغه چې کوم دی د حضور علیه السلام د ختم نبوت د غدارانو د هغې یاری کوي، د حضور علیه السلام د ګستاخانو حمایتونه کوي. قسم په ذات د خدای چې دومره تعلق مو ورسره نشته. نه د هغې دپاره زمونږ په زړه کې یو معمولي شانتې د ادب او د احترام څه شته. احترام د هغه چا دپاره دی، ادب د هغه چا دپاره دی، او زمونږ چې کوم دی نو همدردی او زمونږ غلامۍ د هغه چا دپاره دي چې څوک د حضور علیه السلام د دین خادمان دي، څوک د حضور علیه السلام د دین په صحیح معنو کې خدمت کوي. او دغه هم انشاءالله تعالی میشن دی، دغه مو مقصد دی. لہذا چې څومره دوستان دي مه په دې خبرو باندې خفه کیږئ، مه په دې خبرو باندې چې کوم دی زړه ته څه دغه غورځوئ، او مه د دې خبرو جواب ته هم ضرورت نشته. ما درته وضاحت دې دپاره وکړه چې بعضې خبرې داسې وي چې د هغې وضاحت چې وي هغه ما خو نه ګڼله، بیا هم ما وی بس به هر څه ښکاره دي، هېڅ ضرورت نشته. خو ډېرې خبرې داسې وي چې هغه بیا انسان مجبور شي هغې ته چې په هغې کې هغه یو څو خبرې وکړي. نو زما یقین دی انشاءالله تعالی چې مونږ به خپل مقصد طرف ته ګورو او خپل تنظیم سازی ته، خپل تحریک مضبوطولو ته به انشاءالله تعالی خپله توجه ورکوو. او چې چرته هم زما مونږ سره د تحریک لبیک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم غلامان او عاشقان په دې میشن کې دي، انشاءالله هغوی به خپل میشن ته توجه ورکوي. زمونږ په ځینو ذهنونو کې دا نشته، کله وایي پنجابیان، کله پښتانه. پنجابیان او پښتنو خبره نشته چې د حضور د در غلام دی. دا خو حضور مونږ له دغه راکړې د رنګ او نسل نه خو مونږ اسلام آزاد کړي یو. په دې کې پنجابي او پښتون چا راوستلی چې پښتوني او پلاري یاري دوستي د حضور علیه السلام د در خدمتګار نه وي، د حضور د در غدار وي، زمونږ هېڅ هم نه دی. او چې پنجابي وي او د حضور د دین خادم وي، زمونږ د سرونو تاج دی. حضور امیر المجاهدین اسې مونږ ورسره مینه نه ده، حضور امیر المجاهدین سره زمونږ مینه ده د دین د وجې نه ده، د حضور علیه السلام د عزت او ناموس سپاهي دی، د هغې د وجې نه ده. او چې دا په کوم انداز باندې دی د حضور علیه السلام د عزت او د ناموس سپاهي دی، نو زه یم زه دا ټوله دنیا د هغې د قدمونو نمزار او قربان کم. او چې کله هم ترې نه مونږ ولیده چې دی د دې مشن نه اخوا دی، بیا به سره زمونږ هېڅ قسمه تعلق نه، ځکه چې یاری او دوستی خوند او مزه دا کوي چې الله او د هغه د رسول دپاره وي. الله کریم جل جلاله دی زمونږ حامی او ناصر شي، او رب لا یزال دی مونږه د خپل دین د خدمت دپاره همیشه دپاره په میدان عمل کې ولري. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.